बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगुर څنګه چې تاسو ته پته ده په سوشل میډیا باندې د جنگیر ترین په باره کې ډیر زیات ویډیوګانې وایرل شوې دي چې جنگیر ترین نوې ځان له پارټي جوړ کړی دی او هغه پارټي له نوم ورکړی دی احتکامي پاکستان. نو نن د هغه په باره کې ډیر انټرېسټینګ ویډیو دی. دا ویډیو سکیپ کوئ ما دوستانو. څنګه چې تاسو ته پته ده پاکستان کې سیاسي پارټیان هم ډیر دي، اختلافات هم ډیر دي، خو جنگیر ترین په کې داسې یو پارټي جوړ کړله چې هغه له نوم هم استحکامي پاکستان ولیکله. خو آیا دا استحکامي پاکستان پارټي اول د چا پارټي وا؟ د دې سربراهان مخې ته راغلي چې د دې د کم استحکامي پاکستان کم پارټي چې کم جنگیر ترین چې کم نوم ورله ورکړی دی دغه نوم په الریډي د الیکشن کمیشن د سایډ نه الریډي رجسټر دی او دغه پارټي دغه نوم تقریبا په 2021 کې رجسټر شوی دی. نو اوس د دې کسانو ویډیو را سره وګورئ او بیا پرې وروسته خبرې کوو چې دا کسان جهانگیر ترین ته څه میسج. पार्टी का नाम इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक है। जहांगीर तरीन साहब इसी नाम से जो है वो पार्टी बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने हमारी पार्टी का नाम चुराया है। जो हमारा मंशूर है वही मंशूर उन्होंने रखा है। ये उनकी नाकामी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। उनके एडवाइजर्स को कैसे इस बात का इल्म नहीं था? इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक के नाम से इलेक्शन دا د پاکستان استحکامي پارټي سربراه دی او چیرمن هم دی چې دا پاکستان کم استحکام کم پارټي چې دی دا اول زمونږ پارټي د جهانگیر ترین مونږ نه دغه نوم غلا کړی دی، مطلب چوری کړی دی او اوس خپل پارټي له دغه نوم اخی دی. بل سایډ ته ملګرو چې تاسو وګورئ نو جهانگیر ترین په سوشل میډیا باندې دا خبره کړې وه چې مونږ به خپل د سوشل میډیا اکاونټ به هم ډیر زر تاسو مخې ته راوړو، خو هغه باندې چې کم په مهک ملک باندې کم پیج وه هغه د پنجاب یو خواجه سرا ده، هغه یو پیج چې ډیر زیات فیمس دی او دغه پیج چې کوم دی دا ډیر زیات فیمس پیج دی. نو جهانگیر ترین دغه پیج له نوم جهانگیر ترین دغه مهک ملک نه دغه پیج واغیستو، هغه له نوم چینج کو استحکامي پاکستان ورته ولیکله او بیا په سوشل میډیا باندې پریس کانفرنس وکړو چې مونږ الحمدلله ډیر زر تقریبا دومره فالوورز مونږ حاصل کړل او ان شاء الله مونږ به پاکستان مخې ته وړو او زمونږ سوچ او نظریه هم دا دی. خو دغلته د سراج الحق سے یو خبر راته یاد شوله چې पुराने अंडों को नए टुकड़ों में डालने में استحکام پاکستان नहीं बनता है. نو حقیقت دا خبره ده دوستانو چې یو کس خپل لیډر سره غداری وکړي نو هغه به مال بل پارټي څنګه جوړ کړي. خو په هر حال د پاکستان دا کوم جهانگیر ترین کم پارټي چې جوړ کړي د استحکامي پاکستان د دې چې کارکونان په دې ویډیو کې به موږ سره لازمي خو چې څوک د استحکامي پاکستان سپورټري نو لازمي لګ را منشن کوي چې موږ هم لګ دیدار وکړو او هغه له به ان شاء الله ډیر زړه احساس هم میلاو شي د جهانگیر ترین د سایډ نه کیونکه هغه د پاکستاني استحکام پارټي نیو ممبر دی او اول او دوستانو که موږ د ویډیو مقصد په چا باندې تنقید نه ده خو صرف تاسو ګایډ کول د انفارمیشن کول غواړي څنګه چې په پاکستان کې نن سبا سیاسي اختلافات ډیر زیات په تیزی سره روان دي. تاسو ګورئ عمران خان گرفتار شو داسې او د دې د وجې نه زمونږ پاک آرمی هم بدنام دی. زمونږ آئین پاکستان کم آئین چې دی کم سرکاري کم ادارې چې دی سپریم کورټ هائی کورټ هغه هم دغه آئین د لیډرانو د وجې نه بدنام شوي دي. خو زمونږ د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی عوام ته میسج ورکول او که تاسو سره د دې په باره کې څه انفارمیشن وي نو موږ سره لازمي په کمنټس کې شیر کړئ او ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته نورم د جهانگیر ترین په باره کې انټرېسټینګ امیزنګ فیکټ زه تاسو ته لازمي شیر کوم. دا ویډیو مخې ته شیر کړئ او ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به ملاوي. والسلام.